وطن تمه مور یې تمه پلار تمه بابا وطن سم جنون پتا مې تمه لیلا وطن سما وطن. अस्सलाम वालेकुम मुहतरम नाज़रीन, मैं रज़िया महसूद। इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं ये ना इस्लामाबाद है ना पेशावर है, बल्कि ये जनूबी वज़ीरिस्तान वाना उमा चिल्ड्रन एकेडमी में मौजूद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. उमा चिल्ड्रन एकेडमी वाना مخه وانا ویلفر اسوسییشن دا محسوسه کړه چې د میش په علاقہ کې آرفنز ډیر زیات دي او د دغه د ریهابیلیټیشن د پورا څخړل په چار دي چې دا بچون میش بحال کی او د معاشره د پورا څخه زهر جوړ نشي. په دا سلسله کې وانا ویلفر اسوسییشن د سکالرشپ او په مد کې دغه بچون ته سالانه د سکول خرچه ورکوله. وانا ویلفر اسوسییشن دا محسوسه کړه چې دغه خو یې حال نه دی په چار دو چې میش په علاقہ کې د دغه خپل بچونه د پورا یو اداره قائمه کی. نو 2011 کې وانا ویلفر اسوسییشن د ټاپکوټ کلی کې د یو کریه په کچا مکان کې سٹارټ وخاست د پرایمری لیول باندې تقریبا 150 بچون فرست ایڈمیٹ شول. بیا سلولی گریجولی په وانا ویلفر اسوسییشن دغه امپروومنت ته پورا خپل خیال سو ته بار بار دا فکر و. په 2016 کې وانا ویلفر اسوسییشن یو پلاټ ورته وخه. 2016 کې په دغه پلاټ باندې میش د بلډینګ سٹارټ وخاست او په 2017 کې باقاعده د بلډینګ ته میش کلاسینس شیفت کړ. उमा चिल्ड्रन एकेडमी दो पदक्ष चुरा बाचियों दी किमे किमे इलाके ना रुद्रीमी په دا علاقہ کې خو یتیم بچون دي دغه ټوټل تعداد 670 دی فرام نرسری ټو 10th کلاس. دا د وانا سب ډیویژن د مختلفه علاقې نه رودريمي یعنی تحصیل بیرمل او تحصیل وانا چې څو پورا د میش د کیمه علاقې پورا میش د ترانسپورت سہولت ورکولای شي تر یغه علاقې نه میشته د بچون نردریم. په دې کې د ټوله کومې چې په وانا سب ډیویژن کې څوک آبود دي آقا مسعود دی آقا افغان دی آقا وزیر دی آقا سلیمان خیل دی آقا دوتانی دی آقا برکی دی چې څومره کومینه دلته آبود دي د ټوله کومې بچون شته په داسې. उमा चिल्ड्रन एकेडमी اخراجات چوک پیرا کوي. د उमा चिल्ड्रन एकेडमी وانا سٹارټ هم یې د उमा ویلفر ټرست په مدد سره وخسته دی چې هغه ورځې کې د उमा ویلفر ټرست میشته د بلډینګ رینټ او د ټیچر سیلریز او پلس ترانسپورټیشن دا ټوټل उमा ویلفر ټرست میشته د उमा ویلفر ټرست په مدد سره چلیدا. بیا سلولی گریجولی چې کله دغه ادارې امپروومنت وکړ ډیولپ شول بچون زیات شول نو د دې څه حصہ وانا ویلفر اسوسییشن په خپل برداشت کوي. دا کیم بلډینګ چې موجوده میش کیم بلډینګ کې نوستی دا بلډینګ وانا ویلفر اسوسییشن په خپل خپل مدد آپ کے تحت دغه بلډینګ خپل جوړ کا کنسټرکټ کړی دی او د دې چې څومره پراپرټي دو دغه وانا ویلفر اسوسییشن وخستې دو. وانا ویلفر اسوسییشن چې کی مشرون دي خصوصا کزه نوم یې نه کړ ناجایز وي چې سید خان صاحب چې کیم پولیس افیسرز دی او د یخ په مدد سره چې یخ څومره لینکس دي ملګری دي یار دوست دی یخ په مدد سره دغه ادارې چې کیم فندینګ دی دا پیرا کیږي او د دغه چندي ورته کو او د اداره باندې لګوي. کرنټلی د میش د دغه ادارې تقریبا 10 लाख پورا رننګ کاست چې کیم سیلریز ترانسپورټیشن او میسلینیس ایکسپنسز دي کنه دا د میش منتلی 10 लाख خرچه ترسي. کچیرته وانا ویلفر اسوسییشن داغه سټیپ نه وای وخصای نو داغه 670 بچون دا و د علاقې د دغه علاقې د مستقبل د پرویو زهر جوړیدل ویلې چې دغه څه پرورش نه و نو دا سټریټ بوایز ژنې شوی وای نو اخیرو په دای علاقہ باندې بوج وای په ملک باندې بوج وای
نو اوس چې کوم د په کومه طریقه باندې د دې پرورش راوندی د دې د ریهیبیلیټیشن کیږي نو زه دا دوا لاره چې دا خو پرېږده چې صرف په ونه کې داسې بندیباس نشته زه دا دوا هم لاره چې په ډېره علاقه کې و د دغې بچیانو دپاره داسې بندوبست نه وي لکه څرنګه چې په ونه کې ونه ویلفر اسوسییشن ارینج کړ چې که د هغې چیرې د دا خیال ونه سوته شي نو په راتلونکي وخت کې و د دغه قوم دپاره او د دغه ملک دپاره د بدبختۍ یو علامات وي نو هغه وجه باندې ونه ویلفر اسوسییشن په خپل سوچ باندې مثبت ودرېده او د الله پاک په فضل سره هغه ټول چیلنجز چې کوم وي هغه فیس شول او نن موږ ته هېڅ رکاوټ نشته په دغه فیلډ کې ریلی موږ د خپلې خلک عام پبلیک چې کوم دی موږ ډېر زیات سپورټ کړي موږ ته ډېره زیاته مینه راکړې तुसे ता چې کوم باشینو چې ایجوکیشن سره سره तुसे د کمګه چې کوم پرسنالټي ډیولپمنٹ ته چې هغه دی هغه तुसे ورشای ژوند تور طریقې نور شباد د موږ د ارګنایزیشن ټوټل سوچ په دغه شی باندې مرکوز دی چې د ایجوکیشن سره سره یو بهترین تربیت ضروری دی یو توتی ته چې کله پرورش ملاو شي هغه خبرې کړل شي نو هغه د نورو توتیونو نه بدل شي او په دې سلسله کې زه ډېر زیات د خپلې بچیانو د خپل کوشش وکړي په کوشش باندې د الله پاک موږ ته نوره همت هر وکړو او په دا وجه باندې د دې د نورې سکولې نه د مو د سکول بچیان ډېر زیات مختلف دي اخلاقي لکه کله کله دلته څوک روشي دا کنسیډر کولی نه شي چې یو یتیم بچی دی دمره د سیویلایزډ وي نو په ایجوکیشن نه اهم خبره د بچیانو ښه تربیت دی د قرآن هر چې کوم وایي موږ کوشش دا دی چې موږ د علاقه ته پښلي لیډرز ویرکړي او د لیډرز دپاره چې کوم قرآن وایي چې حفیظ علیم یو لیډر امانتدار هوی او د علم خاوند هوی دا اوما چلډرن اکیډمي چې کیما دو دا مستقبل شه तुसे چا پلانینګ دی तुसे پکی مغا سره کسې چې دا کی ما ستا تراسي او دا مې سوچتای او ان شاء الله په نیر فیوچر کې او په پیرا کې پی کې د دې مقابله اداره نوي او مش کوشش ته چې میږي یو زوی ته ورسوي او فلال ان شاء الله په ډیر زر وخت کې میږ د کالج سیکشن دلته کولاوي او هاستل ها د دې په تقریبا په کمپلیشن پروسس باندې راوند دی within 1 month so د میج هاستل ها کمپلیټ شي نو اوما چلډرن اکیډمي صرف دا وس خوب نه دی چې میج تر مټکا پر بعد دا بچون سوتی به واقعي اوما چلډرن اکیډمي د دغه علاقې او د دغه ملک د ښه مستقبل یو لوی عظیم خوب دی او الله پاک به ان شاء الله ډیره مهرباني ډیره مننه چې تو خپل قیمتي ټایم واستلی او خپل قیمتي خبرې دې سره شریک